بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چې د ملګری خبرې کولې موږ الحمدلله خاموش ناسو. د اخلاقو پته به لګي چې آیا اوس تاسو دغسې اخلاق کوو چې زه خبرې کوم تاسو به خاموش پاتې کېږو که نه شور به شروع کوو. انشاءالله اخلاقو پته به درته لګي. دې ملګري نه چې کوم مطالبه ما کړې وه چې تا مناظره ویلې وه که نه وي دې ویلې طلاق واچوه خاموش پاتې دی یا خپله غلطي تسلیم کا. تا نحمده ویلی دی که نه وي دې ویلی طلاق واچوه یا خپله غلطي تسلیم کا. تا منکر لفظ ویلی دی دې ملګري منکر لفظ ویلی دی دا بلکل چې کوم دی حسوي کو دغو سره پاړه کوم لرلی چې شوی چې نه شوی. بل د اصولو مطابق خبره وکړه. د اصولو مطابق ما ورته وویل ستا چې کوم اصل بیان کو د هغې مطابق مفتي ندیم صاحب شیخ ریاض صاحب دا د هغه د اعتراضاتو جواب نه دی ورکړی. هغه مخکې تللی د هغه د وایه چې هغه مناظره چې کوم دی خلاف الاصول کړی دی اصولو خلاف یې کړی هغې جواب یې ونه کړو. هغه جواب زه غواړم. دارنګه بل یې وایي چې تکرار ته تکرار وي. دا ځکه وي که نه چې امیر ساکینه وه چې دا په ټکي والا که پوهېږي وروسته څه پته لګي کله وي چې مناظره او کله یو پکې وي چې منکر و بل پکې وي چې نحمده او کله چې وایي اکر او کله وي چې تکرار اخلاق یې راښکاره شول الحمدلله. دارنګه بل چې کوم دی ما ورته دا وویل دا وایي چې زه د ګلاب امین صاحب نه مطالبه کوم. مناظر صاحب دا مطالبې لکه د منع وکړه چې د ارمان دې پوره کړم دا مطالبې دې پوره کړم ته صدقې ګلاب امین صاحب ته متوجه شي. دا ویډیو خلک ګوري دا پسې خاندي چې څه راته متوجه کېږي ما ته څه نه متوجه کېږي. ناس د ما سره خبره د ما سره وړو او متوجه کېږي ګلاب امین صاحب مطالبه د هغه نه کوي. دا چې کوم دا د تېښتې شکستونه دا علامات دي چې دا شکستونه خوري دا یې د تېښتې شکستونه ټول ځان سره وړي انشاءالله. خاموش بل یې وایي خاموش بل یې وایي که نه بل یې دا ووایي وایي ګلاب امین صاحب چې کوم لیکل کړي دا یې ما سره کښېني که دا د غیر مقلدینو روحاني بچی و که دا نه کړي به شیطاني بچی. زه دا لیکل دا ملګري سره شوي هغه ملګری دې کښېني که د دیوبند روحاني بچی د سره مخامخ کښېني اوس او که هغه شیطاني بچی د سبا نه کښېني. زه تا سره عالم په حیثیت ناست یم ما او تا سره خبرې کوو او که دغه کومه خبره تا وکړه که ستا دا ملګری د دیوبند شیطانی بچی خو داسې به نه کښېني او که دا چې کوم د روحاني بچی د اوس مخې ته کښېني پته به یې سره ولګي. نو هغه خبرې جواب دا ستا د خبرې جواب وو. بل دا دی وایي زه به د اسمان ستوري د ورځې وښیم. د ستوري راښکاره کول دا د چا کار دی؟ الله کار دی که نه ځان دی اوس د اله توب ده الله اوس ستوري په اسمان کې ورځ راښکاره کوي. دا وګوره ما ته چې کله ووایي ما ته یې ووایي دا د ما په زړه پورې زه ستا په زړه باندې پوهېږم وایي دا علم الغیب ځان ثابت کړو. نو دا ستوري راښکاره کول دا ستا کار دی که دا د الله کار دی؟ دا خو ځان اوس اله د ځان نه جوړ کړو دا څه شی یې څنګه خبرې کوي په دا نه پوهېږي. بل دا دی او دارنګه د اسمان ستوري چې کوم د هغه قمبر کې خلکو کتلي دي هغه نه لږ تپوس وکړه چې نن نه صدرت مقررېږي او نه مناظر مقررېږي او دواړه سیټ ته ناست ده تېره مخې ته کړی دغه پاس قمبر کې اسمان ستوري غالبا چې اوس کتلي وو ځکه چې کوم دواړه سیټ ته شوي بل یې را مخې ته کړو انشاءالله دینه بعد به انشاءالله ته هم وګورې. او بل چې کوم دی بل څنګه ښایسته په پټو اشاراتو کې چې کوم ځان اوس د مناظرې نه خلاصوي مناظر مهدي نه ځان خلاصوي د مناظر اخلاق يوم البيزات القبول ها داس خپله انشاءالله جواب مو ټول جواب انشاءالله داس خپله خوشحاله شو ما ته چې که دا ملګري په مناظره کې صدارت راکوي او که دارنګه معاون مقرروي خو د مناظر ټکی یې وانه خستو دا خاموش مناظر ټکی یې وانه خستو. زه وایم چې داسې وایي چې زه مناظر مقرر کېږم ما او تا به انشاءالله مناظره کوو پته به لګېږي. نو په داسې خپله خوشحاله شو څه بله بیرکه چې د مناظره شروع شو هغې کې به زه چې کوم دی سیټ له شم ورته نه وبه تښتم پرېږدم دی نه دا مناظره چې تا د ما سره نه وي کړې که نه انشاءالله هغه چې مې الله پرې تا راښکاره شوي دي تر هغې پرېږدم نه. دارنګه او دا یې ووایي چې ده ووایي چې زه تا په زړه پوهېږم په الله مې قسم چې دی دروغ ووایي یا یې خبره سمه نه ده اورېدلې یا یې دروغ ووایي. ما داسې ووایي چې دا ووایي چې هلکه ده د غوږونو علاج وکړو ما وایي چې ده د زړه علاج وکړو رنګ یې جړ شوی دی او زړه هټ هټې پرې ته وشي ما داسې ووایي او دا وایي چې زه ستا په زړه پوهېږم دا دې دروغ ووایي او یا د غوږونه ستا غوږونه خیرن دي لکه برش ورته ونیسه بیا به ته ورکړه په اوبو باندې ووله کوم صفا ده. بل دا دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
زه د ملګري نه د کومې خبرې مطالبه کوم او د هغه زړې خبرې کوي. هغه زړې خبرې شروع کړي دي چې هغه خبره دې کړې او دا خبره دې کړې ده. د مو اولنې مطالبه ده دا ده چې دای د شکست تسلیم کی چې مزید د تو سره مزل شروع کو. کچره د تو د خبره نه مونږ ورستو شولو بیا دغه نه بعد ټول د خبرو اجازه ستاسو دی. مونږ ورستو شوی نه یو هار مونږ نه تسلیم کړای لیکل مو در سره نه لیکړي ملګری خو داسې غلای شوی دی ته خو شکل خو وګوره کنه چې دا غیر مخله پته لګیږي چې زمو تر وته یم لیکل کې څه شوی ولا ورته یو منټ. دویمه خبره د مفتی ندیم کوي. د مفتی ندیم او د شیخ ریاض د مفتی ندیم او د تاسو د ملګریو چې کومه مناظره په تیر میاشت کې وشولې کنه یقینا چې کوم دا هغه د لیدلو لایق دي ان شاء الله العزیز د تاسو ډېر ملګری به دغه مناظره د لیدلو د وجه نه خپل عقیده او نظریه پرېږدي د وبند عقیده او نظریه به خپل وي تقریبا چې په ساو کې دا 5% پاتې شول. نور چې کنده ټول عوام او خواص په خبره باندې کوئی شول چې دا غیر مقلدین اسی صرف د دوکي او د فراډ نه مده نور پکې څه شته دی نه ورنه هغه دلایل او مناظره کتلای شي. دویمه خبره دا کوي چې ته د ګلاب امین نه سره مطالبه کوي مطالبه د مونږ وکړه مطالبه زه وایم چې د تو د مطالبې نمبر لای ته د خپل مطالبې د نمبر انتظار وکړه اول دا شکست تسلیم کا کله تو سره چې کم ده هغه مناظره لزکی نن واستلم بیا دا غنه بعد خبرو اجازه درته ستای ته بار دوی چې د مونږه مطالبه وکړه د ګلاب امین د خلاصولو د پوره د چې کم ده اولنه میک اخستې دی او په قبضه د کړی دی یو منټ د پوره دا وایي چې د مو شکست تسلیم زبې چې کم ده تاسو سره خبره مې شروع نه کړله نو بیا چې کم ده توله د ویلو اجازه شته دی. دویمه بل خبره ده چې الفاظ باندې غور وکړو تیختی او شکست دوه قسم الفاظ استعمالوي په دا باندې به پښتانه بیا تفسیر کوي چې د الفاظ د څنګه او ماګه خبره زده ده مطالبه کوم چې د اخلاقو په دایره کې خبره کاوه کچره دای مولوی چې ته روحاني بچي او ته شیطانی بچي نو زم بیا د مطالبه کولای شم خدا مناسب نه ده ګوره چې کوم د اخلاقو د دایره نه بهر وتل د نه دی پکور د مناظره د شروع نه واخله تر اخره پورې کچری د مو یو خبره د اخلاقو د دایره نه بهر وا نو زه دلته کې د تاسو شکست تسلیمو د مناظره د شروع نه خو زه د ویم چې نمبر وار 1 2 3 درې کسان دي او مشران دي دغه الفاظ چې استعمال کوم یقینا چې عوام به چې کوم دغه په دغه موقع باندې په دغه ویډیو باندې لیاړو د کول نه بغیر د بلې خبره هغه همت نه کوي ځکه چې د اخلاقو د دایره نه بهر او بیا دومره هغه شکل او صورت صوفي او بیا داسې الفاظ او په داسې ډک مجلس کې دغه الفاظ استعمالول. اول ملګری دا خبره وکړه چې مولوی چې زه توله د ورځې اسمان ستوري خایم چې د ورځې د اسمان ستوري نه وي دا خبره وکړه په حال دا لري چې ستوري ویل دل نشي سیکند واپس بګو چې مو په کمبار کې د تو ملګری ولا خایلی دي اول وی چې نشته د ورځې بیا وی چې په کمبار کې یو منټ مولو میګی دا ان شاء الله د وطن نه بعد به تولم په نظر اوس د وطن نه بعد یو منټ دریم تهمت په مو باندې دا وتاړلو بل تهمت په مو باندې دا وتاړلو چې خبره کوي د صدر خبره دی وکړه د مناظر خبره دی ونه کړله او معاون مناظر خبره دی وکړله د مو په الفاظو سوچو کا ریکارډ موجود دی ریورس کا واپس یې کا مویلی دی صدر بیا مې سم معمولی وقفه کړی دی بیا مې داغه نه بعد مناظر لفظ استعمال کړی دی اول صدر نن ته اوس به حیثیت مناظر چې کم دغه زنوستیم صدارت نن تیاریم او د مناظرې مراقبت تیاریم ان شاء الله هر خبره لا تیارم او تهمت نه منم دا د تقریبا لسم تهمت سولو چې په هر ټرم کې په ما باندې تهمت تړي زه چې کم دی خبره وکي خبره چې مو ویلې چې د زړه د وجه نه چې کوم دغه رنگ بدل شوی دی زړه یې داسې رنگ خو د بدل شوی دی د ملګري رنگ دی وګوره څو چې هغه د چې کوم د ټیسټ لی باټري لا یوسو کلی باټري ولا د تسلیم اگر چې د ګلاب امین خپل رنگ دی نو زه شکست تسلیم کوم دی پردای رنگ دی یقیني راشه دی پردای رنگ اول دی پردای رنگ تسلیم دی ته پردای رنگ نه چاته باندې بل نمبر کې ګړېګا په بل نمبر لک صبر وکړه د مو د خبرو همت لري برداشت وکړه د مو د خبرو همت لري برداشت وکړه
ما یو خبره وکړله بیا په خپل ټرم کې چې زه په تو باندې کمې خامې هغه سوالات وکړم د هغې جواباتو له تیار نه یې او چې کومه داسې خبره یې نو بیا وایي چې زه هیرو یم هیرو میدان نه راوځي رنګ والی دی رنګ دی والی دی رنګ خبره کې یو منټ دا دی وایي دا دی مقرر کړی دی منځي کړی خپلې خبرې هغه نه موړه دا دې مقرر کړلو اوس ټیم څه خبره بندوي هغه ټیم څه نه بولی ځکه په دې اعتماد نه وای کنه یو منټ تاسو سټاپوټ صدر صاحب یو منټ ټیم پورا شو چې تاسو خبره نه کړی اوس تاسو ته چې ټیم پورا ده دا ته په خپل مقرر کړی دی دلاور سي یو نه خاموش دلاور سي لکه همت قدم باندې چپا جواب بس دا په خپل فارم کې کله دا خبر نه 12 منټ توګه سره چې دا کې کنه دلته 12 منټ توګه یو منټ دلاور سي یو منټ تر کوم یو منټ روکا کنه بیا نه پاتې 10 منټ 15 منټ یو منټ دومره خبره همت ته ولرله و د ولرله د اخرانه خبره مو وره د اخرانه خبره مو وره معلومیږي دا چې دا کوم گزارونه وکنه نو پسړه لګیدلې دي پسړه نه خطا شوی نه را ونه خطا شوی پسړه لګیدلې دي اوس د اختیار هغه کوي زه د اخر کې دا مطالبه بیا کوم د شورونه وغلا تر اخره پورې دا مطالبه کوم کټیم ځای کول مو مقصود نه وي دا زړې خبرې دا بار ما کوو دا زړې خبرې د شکست ولي کا دا غینه بعد تاسو سره مون خبره شروع نکړه بیا دا غینه بعد بلې کیمرې طرف نه متوجه شه او دا خبرې چې کمې د سره په وکړه بس دی اوس تا ورسته هم سکان مخالفت چې مثلا مخالف خبره کوي تاسو ټیم مدروي کوم طرف نه خبره کوي هم دا وي ټیم مدروي نو ټیم باندې ځای کیږي دوه طرف سټاپاج باندې بیا صحیح ټیم هغه باندې مقرر وي دا به ګنټه په منټ خو خي بسم الله الرحمن الرحیم مناظر سے اول کی ہوئے چھے مناظرہ باغی ما طلاق مطالبہ کړي یا خپل غلطی تسلیم کا یا چې کوم دی طلاق واچو په خاموش دی درنګا دویم چې کوم دی دا و چې نحمده مې یا طلاق واچو یا خپل غلطی تسلیم کا دی بل او درنګا به و چې تکرار دا بل و چې کوم دی منکر او درنګا په اخر کې خاموش په بل کې چې کم دی وای چې مناسبه نه مناسبه نه ښه دا مفعله دا ځکه مناسبه نه درنګا دا اخر کې دا خبره وکړه په اول کې وکړه وې زړې خبره به نه کوي زړو خبرو ته ډېر تکلیف دی زړو خبرو نه وته ډېر تکلیف دی ځکه چې اته کې هو غلط شوی دی شنه رنگ تللی دی هغه خبرې به زره یادوم دا خبرې به زه درته یادوم چې غلطي نه وي تسلیم کړې او یا دې سم جواب نه کړی یا طلاق نه وي چې پغه پورې نه پرېږدم بل دا دی وې د ملګري شکل ته دی وګوره الحمدلله د ما ملګری ناست دی د نر په شان او دارنګه خبرې هم تا ته کوي جواب هم کوي چې تی کله مخاطب دارنګه ستا ملګری خو ولکه خبرې کولی شي که دومره هغه کې استاد اصطلاح مطابق د دیوبند روحاني بچی لکه مخکې ورته کېنوه چې ته برابر یې کړي ستا هغه خو ولکه خبره کولی شي هغه ته ولاړ دی او دا خو بیا ورته د نر باندې دلته کې ناست دی الحمدلله ثم الحمدلله و دا چې کوم دی بیا وایي ستا ملګری د شکست تسلیم کړي چې د ما سره نه کښېني ستا ملګری د شکست تسلیم کړي ما خو هغه تا ته مخکې وویل دا ستا هغه ملګری اول شکست تسلیم کړي چې هغه ده څه نه کښېني لیکن هغه څه کړي دي هغه ملګری ورسره کښېنوه که چېرته هغه ورسره نه کښېني شکست تسلیم کړي بیا د ما ورته خبره به وشي انشاءالله دغه ارمان به دې پوره کړم پرېږدې چې ته ووایې تصویره زړه یې خوشحاله شي دارنګه بیا وایي چې اخلاق به استعمالوو بیا وایي خاموش پرېږده بیا دا وایي چې اخلاق به استعمالوو اخلاق په ستا ملګرو موږ ویل چې غپېدل دا اخلاق دي دا ملګري ستا ملګرو وویل غپان لفظ استعمال کړی دی بلکل استعمال کړی دی دا تاسو اخلاق دي دا ستاسو خپله ډېره دا هم د تاسو عقیدې والا دی دا ملګری تاسو عقیدې دا کس ته ښایي او دا ستاسو په وجه کې دغسې الفاظ استعمالېږي دا تاسو شان سره
ډېر ښکلي مناسب استعمالوئ تاسو نه خلک دي ستاسو په خوله دا خلک دي بل دا دی وی ستوري چې کم دی د ورځې نه وي وی تا وایي چې ستوري د ورځې نه ما داسې ونه ویل الله بنده د غوږونو علاج ځان ته وکړه چې دا چې تر اوسه ولې دا علاج کړه ما داسې وایي چې د ورځې خو ستوري نه ښکاره کېږي دا وایي چې د ورځې خو ستوري نه وي ولکه په هغې هم پوهېږي ما ورته وایي چې د ورځې خو ستوري نه ښکاره کېږي او دا وایي چې دا وایي چې د ورځې ستوري نه وي دا یې بل دروغ ما باندې وویل دارنګه علم الغیب چې کومه اعتراض باندې ما وکړو چې ته وایي چې دا وایي چې زه ستا په زړه باندې پوهېږم ما ستا زړه باندې کله ویلي ما تا ته وایي چې ستا دا رنګ چې دا رنګ د بدل شوی دی مناظر په حیثیت باندې ناست دي او رنګ د بدل شوی دی بار بار غلام امین صاحب ته چې متوجه کېږي دا ستا د شکست علامات دي او دا د تېښتې علامات دي ما ته وایي چې ستا دا رنګ دلالت کوي ستا په دې زړه باندې چې دا زړه د هټ اټکي مې زړه علاج ورته وکړه ما ورته داسې بل دا وي کمبر کې ما ورته کمبر کې ستوري وښایي داسې ما نه وویلي دا هم دروغ ویل ټول په دروغو لګېدل یا خبره سمه نه اوري رښتیا د غوږونه یې ولاخېرل دي داسې ویې تا ووایي چې کمبر کې چې کم دی ستوري لیدلي وو ما داسې ووایي چې کمبر کې ستوري چا لیدلي استفهام مې کړی توجه دا اخلاق دي منازل خپله وکړه خاموش داسې پټه چې من توجه الله باندې کرام تفهیم مقام خرج نه به زور دی چې چغه کوو سره توجه سره کېږي خاص مجلس ته مه جوړوو داسې وایي چې په قمبر کې ستوري چا لیدلي وو استفهام یې وکړو دا وایي قمبر کې ورته ما ستوري وښالي وو ولکه په دې باندې تعبیر خو سم کوه الله بنده که جواب سم نشي کولی کم از کم ما خبره خو سمه نقل کوه اما خبره مو غلطه نقل کړي جواب پاسه ولیکي دا د یو بل روحاني بچي بل دی وی رنګ دی وګوره رنګ دی بیټرۍ کې ټیسټ کړي دا ستا خپل رنګ دی که پردی رنګ دی زه وایم چې مناظر صاحب اول خپل رنګ وګوره چې دغه بیټرۍ له زه ټیم به ډېر لګي نه مخ ته ونیسه دا رنګ دی وګوره دا چې ځان ته ویلی دا خپل رنګ د پینه کې لږ وګوره د بیټرۍ له سمت مدوره توان مه کوه پینه کې لږ وګوره چې رنګ دی کوم ته رسېدلی او ستا عادي ملګری چې کوم دی هغه بلکل ګونګ نستی مونږ ورته اوس مت کوه سره مخامخ کړه چې ته بالکل برابرې کې وانشاء الله چې په حقیقت ته خبرې کړي او سره مخامخ کړه او تا ته زه ناسم تا ته زه چې ما ته لږ مخامخ شه ما سره خبرې کول شروع کړه زما سره په دا خبرو کې مخکې مزل وکړه مخکې مزل نه کوم بل دا ویې ندیم صاحب چې کوم مناظرې کړي دي وی شاید چې هغه به ډېر خلک چې کوم دی لیدلو وړ دي مونږ چې لیدلو وړ دي ودې ګوري خلک چې په خپله موضوع باندې هغه کوم روایت بیان کړی او دارنګه هغه باندې چې کوم اعتراضات شوي دي د هغې کوم جواب یې کړی دی پوه شوې او دغه رنګه په خپله موضوع باندې هغه کوم دلیل بیان کړی دی هغې حقیقت انشاءالله خلک پېژني د خلکو تعصب د خلکو ته معلوم دی دارنګه دې نه بعد دارنګه زه تا ته بیا وایم مناظر صاحب اچھا وګڼه دلته اول خبره د مو شروع شوې ده دسره چې دله مو جواب خبره وکړله سوال مې ته وکړلو د سوال جواب ته وخوسته خبره مې ته وخوسته خبره مو کده مې نه کړله زه چې تو کومه خبره وکړلې یو منټ کومه خبره دې وکړلې کا همت لري نو دا جواب دې کنه همت لري دا مې جواب یو منټ وې کا بیا ډېر پته سره ډېر پته سره دا څنګه باز بالمنزي نان سره الحمد لله عليهم در د پښتنه ته نه کوم اول د چاو نه ته اوس چې اول ته یا یو منټ زه ته اخیری ټرم ته کول غوړې کومه پرېږدې اول څو غوړې یو منټ مطلب مې دا دی چې ته وایې چې ته دا وایې چې زه خبره وکم چې بیا مې سم کوم یو منټ او د تو نه بعد بیا څه کوم اخیری ټرم ته چاله پرېږدې ته بي بي چلا ته مو دا
مدعي چیلنج تو مدعي دعوه شوی بحث نه شروع بحث نه شروع کړی لا اما یو خبره وره یو خبره دا چې زه اول دغه خبرې جوابونه کوم دا کومه خبرې چې دا د مونږ د بس وکي کنه یا خبره وره نو استاد دې ولا عوام دسرانه ناستو مولی سبالم دسران ناستای مونږ په 15 بجې کوو مونږ 15 بجې کوو مونږ 15 بجې جامالو مونږ په 15 بجې مونږ کوو بیا ورسته دوه کی اهم مسله دا وره چې کوم حل مونږ ته خلې نه مونږ دلته ناست لمونځ کوو لمونځ دلته جمع کوو هېڅ شیطان نه یو تلي
موږ بهر راځو دغه تکي مسمول تک تسوي الله بندا جام اعلان څوک نه پرېږدو او شته یار شو او دا سونه دلته کې کوم بارم نه وسو دغه زیړو پریدون هم دغه تکي مونږ بارم نه وسو تاسو دا ورسته تاسو نه کازو کېږي موږ په وخت کوو په بېله ټیم یې کوو پته پوهېږې په اولني وخت یې کوو زه سره خبره کوم تم مه ګڼېږه بیا تم بیا مه ګڼېږه یوه لوټه اوبه شیخه اوداس نشته اوداس للمان و زرمان هم بر دی للمان و زرمان گل هم بر دی اوداس مې نشته الکه داسې به کوو چې دا کمپنۍ نه دي دا کمپنۍ اول وګورو داسې ډایرکټ ستاسو د ملګري اجرا ده زمون په اعتماد دی زمون په اعتماد دی اصل بادشاہ کی طهارت اصل بادشاہ دی شیخ راځه شیخه یوه لوټه اوبه رازی ورونو چې یو شو په حدیث او په قرآن ترزان کړو قربان